فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. چونکہ زمونږ دا پروگرام آنلاین ملګری مختلف خارونو کې اوري، هغوی پښتو باندې به نه پوهېږي. د دې وجې زه بیان مکس اردو کې او پښتو کې به هم الفاظ به وایم. د دې وجې کم د کلي زنانه دي هغوی په دې باندې به خفه کېږي نه چې بیان اردو کې وشو، ځکه دا د میلمنو یو اکرام دی. اللہ جل شانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تک ہم دین راوڑے ہو. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگا کر ہم تک اس کو پہنچایا، اس پر اپنی جان نچھاور کر دیا، اپنے اولادوں کو بھی، اپنی زندگی کے تمام تمناؤں کو بھی، اور اپنا سب کچھ اس دین پہ لوٹایا. اور یہی غم اور یہی فکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پایا، اور پھر انہوں نے اس غم کو تابعین تک منتقل فرمایا، اور پھر تابعین سے تبع تابعین کے اندر یہ منتقل ہوا. وہاں سے چلتا ہوا اللہ نے یہ غم اور یہ نسبت اکابر علماء دیوبند کو عطا فرمایا، جن کو اللہ رب العزت نے بیک وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری علوم کا وارث بھی بنایا اور باطنی کیفیات کو امت تک منتقل کرنے کا وارث بھی بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا، جب وہ درس حدیث کے لیے بیٹھتے تھے تو قسطلانی اور عسقلانی کی یاد تازہ ہوتی تھی، اور جب مسند ارشاد پر بیٹھتے تھے تو پھر جنید اور بایزید بستامی کی یاد تازہ ہوتی تھی. اللہ جل شانہ دغه حضرات د امت د بار منتخب فرمایلیو. یو طرف ته چې کله امت ته به قرآن او حدیث خو د محبوب صلی الله علیه وسلم یاد به خلکو تازه کېدو، او کله به چې د هغې د شپو اوقات، د هغې تهجد وخت به و، د هغې تنهایو وخت به و، نو په خپل به هم د الله په مینه محبت کې به تړپاوېدل او امت به هم تړپاو. اللہ اکبر کبیرہ. دا د اللہ جل شانہ تقسیم دے او د اللہ جل شانہ نظر انتخاب دے. اللہ رب العزت نے ان کو مرج البحرین بنایا تھا، یعنی دو دریا، دو علموں کے وارث اللہ نے ان کو بنایا. انہوں نے اس دین کو محفوظ کر دیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم شریعت و سنت کے مطابق آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. دنیا ډیرو ملکونو کې چې هلته د کفر انقلاب کله راغی، نو د هغه ځای د خلکو نه د کلمې نعمت هم واغستو، د قرآن نعمت یې هم واغستو، د علم نعمت یې هم واغستو. اور آج ان کو اپنے آباء و اجداد کے نام تو یاد ہے، لیکن ان کا جو علمی اور عملی مقام تھا اس سے وہ محروم ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس عاجز کو اپنے مشائخ کی برکت سے ان مقامات تک بھی پہنچایا جو وقت کے اندر
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पे हदीस शरीफ पढ़ाते थे और उम्मत के इल्म हदीस के प्यासे वहाँ पे आते थे, वहाँ से इल्म हासिल करते थे। जहाँ पर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह शागिर्दगी का फैज़ पाते थे, जहाँ पे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह और जहाँ पे इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के अजीम शागिर्द ये लोग आते थे, इल्म के अनवारात लेते थे और उम्मत को तकसीम करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अगयार के आने से उन्होंने ऐसी तबाही फैलाई कि आज वहाँ के मदारिस और मसाजिद के अंदर बाजार बने हुए। इस आजिज़ ने अपनी आंखों से वहाँ पे देखा, दुकान होता था, मार्केट होती थी और अजीमुशान उसकी इमारत होती थी, लेकिन उसका मेहराब मस्जिद का होता था। यानी मस्जिद के अंदर दुकानें और मार्केटें उन्होंने बनाई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब दीन की मेहनत थी, उम्मत के अंदर कदर थी, तो फिर ऐसे फिजाएं होती थी कि दुनिया के कोने कोने से वहाँ से इल्म हदीस और कुरान और फिक़्ह की उलूम लेने के लोग आते थे। अंग्रेज हमारे बरसगीर पाक हिंद के अंदर भी आ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह ने उलमा को वो हिम्मत अता फरमाई कि वो उनके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन के उन्होंने अपने आप को पेश किया। अब इन्होंने यहाँ से इल्म के वो नूर को ख़त्म नहीं कर सके, कुरान की वो नूर को ख़त्म न कर सके। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तक़सीम है। इल्म मदीना तोयबा से होके बगदाद, फिर बुखारा और समरकंद के अंदर मुंतकिल हो गया। वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह बरसगीर के अंदर और बरसगीर से हो तो हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल फरमाया। नन्मुंग दुनिया की गुरु अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ल शानहू द दीन मराकिज़म दलता आबाद करी दी, मदारिसम चिकम दे पूरे और निज़ाम दे, अदाउद तबलीग मेहनतम अल्हम्दुलिल्लाह दे, द इकामत दीन हर कोशिश चिकम दे अल्हम्दुलिल्लाह दलता मौजूद दे। दादा के उलमा कुर्बाने वे खुदा उलमा पर दुनिया की नवे मुंग बनंद जनावर गोंद ज्वंते रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। नन्मा पर मुंग उताव सके यानी द दीन अगा फिजा बदलता मौजूद बनवा। अल्लाह अकबर कबीरा। चुनांचे कोसोवो, बोस्निया, अल्बानिया, वहां पर इन्होंने ऐसी तबाही फैलाई कि कलमे को भी खत्म कर दिया। नाम मुसलमान का होगा, शक्ल से आपको मुसलमान और फिरंगी के अंदर फर्क नहीं आएगा। और वहां पे उलमा भी उनके उलमा और फिरंगी के अंदर फर्क नहीं आ सकेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होली के अंदर उसका एक वारिस आपको नजर हर जगह मिलता रहेगा। अब यहाँ पे उलमा ने अपने बच्चों को भूखा भी रखा, प्यासा भी रखा, मगर दीन में कमी बर्दाश्त नहीं की। हाँ जी, दीदा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगा पैगाम और आगा दर चिकम दे जोंदे को अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमायल दीन की कमी बराजी अबू बकर बजवंदी दा नशिके दे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इन उलमा ने भी कुर्बानी दी, दीन को अपने सीनों से लगाया, अपने बच्चों को यतीम कर दिया, बीवियों को उनसे कुर्बानी कर ली, लेकिन दीन के अंदर कमी को बर्दाश्त नहीं किया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, कुफर ये दुनिया पर उनकी एक नजर होती है कि मुसलमानों के वसाइल पर भी कब्जा कर ले और फिर उसके आड़ में उनसे उनके रूहानी रिश्ते को भी खत्म कर ले। उनका कुरान के साथ जो रिश्ता है, हदीस के साथ जो रिश्ता है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के साथ जो रिश्ता है, उसको खत्म कर ले। अब ये लोग 100 साल 200 साल से पहले प्लानिंग करते हैं और मुसलमान ये तो ख्वाब खबरत में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनकी दुनिया भी तबाह और आखिरत तो तबाह ही तबाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जो दर्द दिल रखने वाले हजरात होते हैं वो हर किस्म के माहौल में, हर किस्म के वक्त में इसका फिर हक अदा करते हैं।
अंग्रेज 1601 के अंदर तिजारत के गर्ज से हिंदुस्तान और बरसगीर के अंदर आ गए। उन्होंने एक कंपनी की बुनियाद डाली, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जाहिर तौर पर तो तिजारत के गर्ज से आए थे, लेकिन उनकी नीयत कुछ और थी। इस वजह से जमाने के जो भी फितने होते हैं, जो भी इम्तिहानात होती है, आम बंदे को समझ में नहीं आती। जमाने समझ फितनी दादा आम इंसान पर समझ के नाराजी, दादा उलमाओं पर समझ के राजी। और जब फितना जाहिर हो जाता है, अपना काम कर जाता है, बिया आम इंसान तुम पर समझ के राशि हो, लेकिन भी अखबलकारी कड़ी। इस वजह से हमारा ताल्लुक उलमा और सुलहा के साथ मजबूत होना चाहिए, जिस तरह हमारा ताल्लुक वालिदैन के साथ, बल्कि इससे ज्यादा भी ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। अब अंग्रेज ने 1701 के अंदर हुकूमती निज़ाम को कंट्रोल करना शुरू किया और 1701 से आहिस्ता आहिस्ता 4 बड़े सूबों पर उन्होंने हुकूमत कायम कर ली। और 1700 से लेके फिर 1800 तक इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरे बरसगीर के ऊपर कंट्रोल हासिल किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बातिल के लिए हक के बंदे का इंतखाब करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के दिल के अंदर दीन का एक गम रखा हुआ था। ये शाह अब्दुर रहीम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद थे। हज के सफर के लिए चले गए, वहां पर उलमा के साथ मिले और अल्लाह ने एक गम उनको मुंतकिल फरमाया। सबसे पहले कुरान का तर्जुमा फारसी के अंदर किया और फिर हदीस की मेहनत शुरू की और लोगों को महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के उलूम अता फरमाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मेहनत की और अपने औलाद शाह अब्दुल गनी, शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, इनको ये इल्मी फैज़ मुंतकिल फरमाया। इन्होंने अपने वालिद रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हासिल करके उम्मत तक मुंतकिल फरमाया। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने इतना लिखा इस्लाम के लिए अंग्रेजानो दुचिकम दे लासुना पमड़वन की कटकल जदीद इस्लाम न पर लिकल चिकम दे बन की। अल्लाह अकबर कबीरा। जमा इज्जतमंदो कल जद इंसान पर जुड़ो कि अल्लाह जल्ल शनुह पलमीना मुहब्बत हुआ चाहिए, ब्याद इंसान ता दीन द पारा कुर्बानी बर्दाश्त कोल से मुश्किल नहीं। लेकिन इन्होंने सैकड़ों शागिर्द तैयार किए और ये इल्मी विरसा अपने शागिर्दों को मुंतकिल फरमाया। अब उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, पहली मरतबा कि इनके खिलाफ अब जिहाद करना फर्ज है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस फतवे के नतीजे में इनको तरह तरह के मजालिम से सहना पड़े और इनका वास्ता पड़ा। अल्लाह ने इस फतवे के बरकत से बहुत से तहरीक उम्मत के अंदर शुरू फरमाए। चुनांचे तहरीक रेशम रुमाल, तहरीक आज़ादी और तहरीक तर्क मवालात और बहुत से तहरीक अल्लाह ने उम्मत के अंदर शुरू फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। बिया उम्मत के अल्लाह पाक मुजाहिदीन पैदा करल दीन द पर कुर्बाने वर्कवले। चुनांचे टीपू सुल्तान जनाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह दी खपल जान द दीन द बचकौल द पारा कुर्बान करल। हो लेकिन अगियारो पमजमज की जिदन जिकम दे खपल एजेंटान तैयार करू। मीर जाफर मीर सादिक दीते दुनिया लाला चोर को और दी पर जरिए सर जिकम दे तबाहीरा वस्तला। अल्लाह अकबर कबीरा। बे अंग्रेज कतल चमुंग मुसलसल मुसलमान दबावल कोशिश कहो, हो लेकिन न दीन कुरान में न खत्मेगी न ते दीन में न खत्मेगी। चुनांचे अगी रंजीत सिंह था द पंजाब वर्तवर को कि तो जुल्म ओ पति बंदी चिकम ने ज्यातियों का चिदा खलक दबावशी। चुनांचे पति की मागी नाकाम अशवल अल्लाह जल्ल शानो यो मलंग फकीर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह रा पासो और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वसे
مولانا شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه 10,000 مریدان وسرو او د سید احمد شهید رحمت الله علیه سره 900 مجاهد الله جل شانو دی تدی په ذریعہ سره پیښور کې او بیا اکوړه خټک او بیا مخې ته شینکیاره ته حتی تر دې چې په دې بونیر باندې تیر شوی دي. مونږ ابل ورستلی بونیر ته تبلیغی دوره باندې نو الته کورنۍ باره کې یو عالم راته وې چې دې کورنۍ سره د سید احمد شهید رحمت الله علیه جو بدا دغه تور ده او دغه اساده دغه پټکې دي. زمونږ شوقم پیدا شو چې الته لاړ شو کم از کم دغه بهادر خلکو سات هم نه لیدلې خو لیکن کم از کم دغه تبرکات وګورو. الله پاک جل شانو غزه ته بوتلو الحمدلله دغه غتره دغه اسا او دغه پټکې هغه خلکو ماته وو. الله اکبر کبیره زمای زمندو الله جل شانه دغه حضرات او کامل نسبت الله جل شانه مونږ او تاسو ته نصیب کړي. زمو حضرت جی دامت برکاتهم العالیہ اللہ جل شانو کوہی طور تا بہت لو فرمائے لے میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیرے دید کے طلب میں. کم انسان تا دا اللہ دا مینی دا محبت تلاشی اللہ جل شانو دے بیا دنیا دا گوٹ گوٹ تا دین دا پارے اللہ جل شانو بوزی. زمائی عزت مند اور رنجیت سنگھ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تا فرمائل نم علاقہ باندی تو حکومت سنبھال کا نم باندی بزوز سنبھال کا ما یعنی آدھا تمہارا آدھا میرا. لیکن مسلمان خو دنیا دا پارا جہاد نہ کہ بلکہ دا اللہ دا دین سر بلندے دا پر خپل ځان قربانای. دا خبر نه منلا او مزید چې کوم د مخ کې روانو خو لیکن بیا هم ګوره مسلمان ته هیڅ کله کافر شکست نشي ورکولی. مسلمان ته چې کلم شکست میلاو دی د خپلو نه چې کوم دی د خپل دو نمبرای نه او د خپلو د منافقت دو رنګۍ نه همیشه دو ته میلاو دی. چنانچه سید احمد شهید رحمت الله علیه سره دوکوک شوړه ده. بعضې د کلي علاقې سرداران هغې ته دا یره شوه چې هسې نه زمونږ سرداري ختمه شي زمونږ چې کم دی او دا مسلسل مخکې روان دی. چنانچه بالاکوټ په میدان کې سید احمد شهید رحمت الله علیه ته پته ولګي چې ما سره دوکه شوې ده. د شپې تهجدو په وخت کې حمله وشوله. چنانچه سید صاحب روتو د خپل رفقاو سره حتی تر دې چې د خیمه پورې چې کم دی خلک رو رسېدل او مسلسل جنګېدو حتی تر دې چې شهید شو او د شهادت په لمحاتو کې یو سیک د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخي وکړله. دو قسم وخوړو تر څو پنځه چې مې ستا سر نه کټ کړی تر هغه وخته پورې به زه په دنیا کې ژوندی یم. الله اکبر کبیره. حالانکې د دو سر چې کوم دی کټ شوي تاریخ کتابونو کې لیکي سید احمد شهید رحمت الله علیه سر کټه ہوا تھا نه چې کوم دی په منډو منډو باغ سک پسې روانه وه او هغې چې کوم دی واصل جهنم کو. الله اکبر کبیره. د الله جل شانو بعضې حضرات داسې حدیث شریف کې محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي لو اقسم لابره کو دې د الله جل شانو په ځان قسم وخوري الله جل شانو د دې هغه قسم بیا پوره کوي. چنانچه بیا د دې عظیم شاگرد شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دا د شاه ولی الله رحمت الله علیه نوسی و سیدو لو شیخو د زمانې خو لیکن هغو ته هم چې کوم د زهر ورکړلی شول. الله اکبر کبیره. دا دې حضراتو قربانۍ وې چې نن مونږ او تاسو مدارسو کې ناسو مساجدو کې چې کوم دی په ارام باندې په دین باندې چلیږو. علما مسلسل قربانۍ ورکولې حتی تر دې چې څومره مدارسو هغه انګریز ختم کړل. په یو ورځ باندې 10,000 مدارسو باندې بلډوزر چلولی شو او د هغې چې کم شارګو د کم ځای نه به دې ته پیسې چنده ومیلاوېده سرکاري املاکو نه په هغې باندې هغې قبضه وکړله د دې لپاره چې دین بنیاد ختم شي. خو لیکن پونکو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. دې حضراتو مشوره وکړله دا علما راغونډ شول یو محاذ باندې یو ځای باندې. چنانچه مولانا جعفر تنصیری رحمت الله علیه حاج امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیدہ انگریز خلاف جہاد شروع کو او خپل امیر حضرت حاج امداد اللہ مہاجر مکی چې دا زمانه یو شیخ یو پیرو دای چې کوم د مشر کو حالانکه دو علم صرف 3 درجه ویلو کافیه پورې علم ویلو خو لیکن
داغي زمانه لوی علما چې د غرونو په شان دي الله پاک هغه ته علم ورکړ د مریدانو. الله اکبر کبیره. هغه ته پته وا الله زموږ شیخ ته د دین او د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم درد دل نصیب کړي دي. الله اکبر کبیره. چنانچه مولانا جعفر تنصیری رحمت الله علیه اما حاضر انبالا باندې امیرو او د شاملی په میدان باندې حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه امیرو. حافظ زامن شهید رحمت الله علیه شهادت مقام مندو. ډیر علما قرباني ورکړل حتی تر دې چې شهادت ته رسیدل. ولیکن بیا مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه ته نبی علیہ السلام خوب کی راضی او زړه کې الله جل شانه دا خبر واچي چې د یو مدرسې بنیاد کړي. نبی علیہ السلام ورته خواته راشي او اشاره باندې یو ځای باندې چې کوم دی کرخه چاپیره کې قاسم دې ځای باندې د مدرسې بنیاد کېدوا. مستورات مخیتا یو دیوال باندې ترانہ دارالعلوم دیوبند لیکل شوی دا یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شاہپارہ ہے خود ساقی کوثر نے رکھے میں خانے کی بنیاد یہاں. نبی علیہ السلام په خپل باندې دغه میخانه بنیاد یې خو د دې وجه الله جل شانو دغه مدرسې فیس په بره دنیا کې خور کو. او حالان کې هغه مدرسه د یو انار د ونې د لاندې شروع شوه. د یو انار د ونې د لاندې شروع شوه. ایک استاد ایک شاگرد. استاد کا نام بھی ملا محمود شاگرد کا نام بھی محمود. اللہ اکبر کبیرہ. اور بنیاد رکھنے والا قاسم العلوم والخیرات او د چا په اشاره باندې چې هوا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره په اخلاص سره داغه مدرسې بنیاد چا خو. چنانچه قاسم نانوتی رحمت الله علیه د زمانه یو فقیر یو مخلص انسان دی روغختو. داغه ځوان سنمو داغه سړی سنمو مون نشاب ورته خلګوي. مون نشاب اردو کې مونږ په پښتو کې وړو کې بعضی کس پسقدی وړو کې قد والی دادا دومره اخلاص والا سړیو کہ یہ روزانہ سارا پہاڑ کو جاتا تھا وہاں سے لکڑیاں اور گھاس وغیرہ اکٹھا کرتا تھا اس کو بیچتا تھا. اس سے تھوڑے بہت پیسے جو جمع ہوتے تھے اس کو بچا کے ہر 40 دن بعد علماء کے لیے دعوت کرتے تھے. اس زمانے کے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دعوت کے اندر اتنا اخلاص رکھا ہوا تھا کہ 40 دن ہمارے دل ذکر سے منور ہوتے تھے. کہ سلویخ رضبا داغی منشادہ دعوت خورل نپس با زمونږ سینه به منور او سلویخ ورځي زمونږ سینه کیفیت به جداو او مونږ ته به سلویخ ورځي دغه دعوت انتظار وو. الله اکبر کبیره. قاسم نانوتی رحمت الله علیه غره غوښتو دغه په لاس باندې چې کوم د بنیاد کې خودو. جی ها کمزه کې اخلاص وی الله جل شانه بیا غزنه برکتونو جاری کوي. زمای زمندو د دین مدارس مساجد او د دین مهنت دا د بلډینګونو محتاج نه دی. دا د پیسو محتاج نه دی. دا د اخلاص محتاج دی. دا د قربانو محتاج دی. دا د اوخ محتاج دی. دا د الله په مینه کې تړپاوېدو محتاج دی. دا په تور شپو کې الله ته په جړېدو باندې محتاج دی. الله اکبر کبیره. دا د میندو خویندو د عظیمو قربانو داغه محتاج دی. دا د بچو د پاره د میندو په تنهایو کې لاسته الله رب العزت پورته شوي دعاګانو برکات وي. الله جل شانه داغه زنګلاتو انبیا فیض بیا جاری کوي. الحمدلله د دې مدرسې بنیاد هم عام بنیاد نه دی بلکې بعضی خبرې چونکې درازي وخت اختصار په وجه باندې غوایلی نشو. خو لیکن زمای زمونږ د مدرسې د خانقاه بنیاد هم د دوه مړو ماشومانو د یو عظیم قربانۍ بنیاد دی.
الله د انسان په جوړ کې د مال پیسې محبت اچولې د هر انسان کوړه کې کولوي. یو دو ماشومانو ځان له خزانه کې پیسې جمع کړې وي، څومره په قربانو سره به هغه جمع کړي، ولیکن هغه ماشومانو هغه خپل خزانه ماتې کړلې، ما ته راوړې چې دا تاسو خانقاه کې مدرسه کې ولګوئ. ما واپس کړل چې بچے الحمدللہ اللہ نے آپ کے بابا کو بوت دیا ہے. لیکن اللہ جل شانو شاید هغه معصوم ته اشاره فرمایلی دوباره د لګلو باوجود لک سات پس واپس راځي. نه بابا دا په دې کې استعمال کا، او یقینا هغه کیفیت زو تاسو ته نشم ویلې، دا غیر فر الفاظ نه دي شته. ما ته محسوس شولا چې وزدادي کې لګول پکار دي. الله اکبر کبیره. مزید الحمدلله ملګرو دې کې قرباني ورکړي او دا غي پوره اوږد داستان دی. محبوب صلی الله علیه وسلم چې کله د مسجد نبوي بنیاد کې خودو نو د ازمکه د دوه یتیمانو ماشومانو نبی له سلام دا غینه غزمکه پیسو باندې واغستله او الته د مسجد چې کم دی بنیاد کې خودو. نو زما عزتمندو کمکار کې اخلاص شامل وي، دا غي مخې ته اس قسم رکاوټ ناراضي، سم چې رکاوټ جوړيږي هغه مخې ته ختميږي. الله اکبر کبیره. الله جل شانو دې د خانقاه ته د مدرسې ته مقام قبولیت نصیب فرمایي. چنانچه زما عزتمندو دغه حضرات ډېر قرباني وکړلې، خو لیکن زما عزتمندو یو شاعر فرمایي شکست فتح نصیبوں سے ہے امیر، شکست فتح نصیبوں سے ہے امیر، مقابلہ تو دل نہ توان خوب کیا. عجیب شعر دی، یقینا تجربہ وینو باندې لیکل پکار دی. شکست فتح نصیبوں سے ہے امیر، مقابلہ تو دل نہ توان خوب کیا. دغه حضراتو پوره مقابله وکړلې، خو لیکن د الله جل شانه تکوینی امور چې الله امت په کم انداز باندې په کم لار باندې چلای. بیا د هندستان چې کم وایسرای او کم مشر او انګريز هغه حکمران برطانیه سره میټینګ وکړو، جایزه واغستله چې مسلمان خدا سے مونږ ډایرکټ نشو ختمولې. نو خپل ټینګ ټینګ والے کینول قرآن ختم کړي، مدارس ختم کړي، علما ختم کړي. دا د غیلو بلباب او نه چوړو زګو چې مونږ یو تحریک ختمو هغه لا ختم شوی، بل فورن بل تحریک په بل شکل کې چې کم دی هغه راپورته شي. او سلور درې مې ورته فرمایلا چې مسلمانانو نه جذبه جهاد چې کم دی ختم کی. چنانچه 3 لکه د قرآن نسخې چې کم دی وسوځولې، 14,000 علما ته فانسی ورکړله، 40 علما په ور باندې چې کم دی وسوځل. لولې علما دا معمولی کسان نو بلکې دا رهبران او د معاشره چې کم دی لولې علما وو، حتی تر دې چې د انګارونه به د سوځېدلې غوښې چې کم دی بوی براتلو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستوں انہوں نے بلال کی یاد تازہ کر دیے، انہوں نے سمیہ کی یاد تازہ کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے بہت قربانیاں دی. مولانا حمداللہ گجراتی رحمت اللہ علیہ عالم او یو انګریز چونکه جنټانو با خپل ایجنټی دن نه خوروله، سو انګریزانو د دونه چې کم دی عربي زده کړی و او د قرآن ترجمه تیم زده کړی و. نو دی هم په جیل کې دوته وای تو چونکه زما استاد ہے یو انګریز ورته وای تو صرف دومره خبرو کا چې زه د انګریز خلاف نه یم او ځان خاموش اختیار کا. ادیو موږ ته تاسو نه وایو. او رسول فرمای آیا ز خپل نوم د محبوب صلی الله علیه وسلم د رجستر نه ختم کوم، تاسو پر رجستر کې واچو ما. نو انګریز لا جوابا زمای زمند لولې علما غي په جیلونو کې بند کړیو او صرف به ورته چې تاسو صرف دا وایي موږ د انګریز صرف خلاف نه یو، خاموش اختیار کړئ.
مولانا جعفر تنصیری رحمت الله علیه عجیبه قربانی دی حضراتو علماء قافله په یو پنجره کې بند کړیو د لوهې په پنجره کې څنګه بند مرغان بند کړي او چکچا پیره باغې کې د لوهې سلاخونه وردن نه کړیو او بیا غ پنجره د ریل په ډبو کې اچولې وي او قصدن به ریل دغری به ورکولې بریکونه پینول چې کله بریک پینو داغي په جسم کې به د وسمنه غ سلاخونه ورنوتل د ګرمۍ موسمو خولې خولې ډبې بندې د جسم نه به خولې وتلې زخمونو کې به له مالګې هغه اثر به منتقل کېدو دی به تړپاوېدل دننه باترومونه نه انسان دی عاجزه دی زما عزتمندو دغه حضراتو دا قرباني برداشت کړي او بیا زما عزتمندو بچی خزا لوریای دی ورته مخامخ کړلې او هغه په زخمونو کې په وینه کې خپل پلار بولیدو موږ ساز دا پلار پیدو صرف دی دا یو کلمه دی وای موږ د انګريز خلاف نه یو زما زمندو بچی به تړپاویدل بابا جان صرف دومره کلمه وایا چې موږ د انګريز خلاف نه یو خو لیکن هغه حضراتو د خپل بچو تړپاویدل اوخ کی برداشت کړي خو لیکن د محبوب صلی الله علیه وسلم په دین کې کمه کوتاهی چې کم دې برداشت نکو الله اکبر کبیره بیا زما زمندو عظیم پلار ته چې کم دې خطر ازي مستورات لګ متوجه شي غور سره دا واقع وره چې د میندو خويندو کمی قرباني تر سوچ زنانو قرباني د سړو سره نه انسان د دین کار په اعلی پیمانه نشي کولای چنانچه خط ورته د کور ول راغې حضرت لور دې پیغله شوی دا د نکاح عمر تر رسیدلې دا چرته یو مدرسې مونږ سوکو مونږ ته سو پیغام دی حضرت ورته خطر لګي لاړشه چرته یو مدرسې ته لاړشه ورته وایا دیو عالم دیو په جیل کې د دین د پاره په جیل کې بنیو قیدی دی لور چې کوم دی پیغلتوب تر رسیدلې دا غو د نکاح د پاره چرته چې کوم دی رشتہ تیارې الته چې کوم دی ورکا اللہ اکبر کبیرہ مستحقدار کو حکم نظر بندی ملا کیا کہوں کیسے رہائی ہوئی ہوتے رہ گئی ادی لپاره بیا دا 500 چې کم دی اړه شو د دې ډیر زیات خوشاله چې اوس به دې تکلیفونه چې کم دی سکون به میلاو شي نجات به میلاو شي نو انګريزو کې چې دې ډیر خوشاله دي وې دا سي خوشاله ته نه پرېږدو دې داسې سزا ورکاو چې دې عمر بر یادای چنانچه بعضی حضرات کالا پانی ته لګل کالا پانی دا په سمندرونو په منځ کې یو جزیره وړو کې ملکو چې التبا ایسو کوم نشول دې نه به دې سر څوک ملاوي دې شول نه به چې کم دې دې سر رابطه کېدل شولا زمای زبندو باغ جیل کې شیخ الهند رحمت الله علیه دا عظیم شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه او زمونږ د شیرګل مولانا وزیرګل رحمت الله علیه دی هم د دې سره عظیم قربانی د دین د پاره ورکړلې یو ځل شیخ الهند رحمت الله علیه زارو قطار جړل حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ورته راغی حضرت تاسو ولې جاړئ تکلیفونه دل برداشت شولای خدا سي په جوش کې راغې وای بچي تاسو غلې ما زوده بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ فرزند یما زوده صہیب رومي فرزند یما زونه شم جوکاوي دلې هغه ورته حضرت تاسو نرمیو کوي چې انګريز خپل ظلمونه چې کم دې کم کی الله اکبر کبیره په خپل خبر باندې چې کم دې ډوکاو یو ورځ په جیل کې جړل حسین احمد مدنی رحمت الله علیه حضرت تاسو ولې جاړئ په جاړم په دې باندې چې قربانې ورکو او اسینا دا قربانې الله رب العزت چې کم دې رد چرته نه کی والله بس دا یو غم لګېدلی اسینا دا ویخ پاتې کېدل دا منډې تړلې الله جل شانه چرته رد نه کی د دې وجه دا غم او دا فکر چې الله جل شانه دا عمل قبول کی دا مدرسه قبول کی دا خانقاه قبول کی
او الله جل شانو دې ته هر راتل کې انسان ته مقام قبولیت نصیب فرمائی. عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہا دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. زمون حضرت جید احمد برکاتهم العالیہ فرمائی چې زو دین د مهنت په نسبت باندې الله جل شانو هغه زینو تم بوتلم کم ځای کې دنیا اخیری کونه وا اول ته لیکلی شوی اینڈ آف د ورلد بس تورې تیرې او سمندر التم ما سمندر ته ورکو شوما اثار سره یو څو قدمونه مې پورته کړل ما وی یا الله یہاں تک میری بس تھی اللہ، اگر اس سے پار بھی آپ کے انسان ہوتے دنیا ہوتی اللہ میں تیرے محبوب کی اس دین کو اور اس محنت کو وہاں تک بھی پہنچا دیتا. اور یہ حضرت فرمائی اللہ جل شانہ دا سائبیریا اغیخی علاقو تم بوتلو چی التا دمر واورے چی ہوتل کے ٹیبلم دواورے ٹریہم دواورے جوڑا لوخم دواورے او التبا مونږ رومال با منځ د پاره وغړاو نو رومال به زره بر چې کوم دلون دی دونه او کو اوبو یا واره د جسم پورې بټچ ولا نو هغه ځای مکمل تک سر تک تورې دوبه. او بیا الله جل شانه دین د مهنت د پاره د افریقې هغه ځنګلاتو ته مو رسولو کوم ځای کې چې ادم خور ونی دي او الله جل شانه د دنیا هغه کونه ته مو رسولو کمزه چې یاجوج ماجوج علاقو طرف دا کمزه کې چې دیواری چین دے گویا دنیا هر ګوټ ته الله جل شانه رسولو. خو لیکن الحمدلله چرتم چې ورسېدو التم د خپل رسېدو نه مخکې د دارالعلوم دیوبند یو شاگرد التناس او دین محنت کوونکي الحمدلله موجود ولیدو. یہ علم ہنر کا گہوارہ، یہ علم و ذکر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر سر و یہاں مینارہ ہے، عابد کی یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہا دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. چنانچہ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ گردش دورہ کی سنگینے سے ٹکراتا رہا، مالٹا میں نغمہ مہر وفا گاتا رہا. چنانچہ فرمائل بھائی زدہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرزند یما، زدہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرزند یما، اغینہ دی جکاو شیدو سنگ جکاوی دے شما. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ باندې چې کله د بادشاہ طرفه یو لوی امتحان ناغی سل کوڑے وهلی شو او هغه کوڑے کو یو هاتي باندې والی شوی وي اب هم چې کوم د چیغې به والی غزار شوی وو. خو لیکن زما عزتمندو الله ورته استقامت ورکړی څنګه د انسان قربانی اقا شان الله جل شانو بدله ورکړي. زما عزتمندو سل کوڑے سکلی وي سل پیری ورته الله په خوب کې خپل دیدار بیا نصیب کړو. جی ہاں څنګه د انسان قربانی اقا شان الله جل شانو بیا دغه بدله او جزا انسان ته ورکړي. نن د دین لپاره خپل بچی پر خودل، خپل کور پر خودل، خپل مال لګول دا مشکل ښکاري، خو لیکن الله رب العزت په جنت کې به ان شاء الله خپل اولاد نه بیا نه جدا کوي. کله چې محبوب صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت ذمہ داری رااله اما جان اما خدیجه ته فرمایي خدیجه زما بسترون غړه د نن نه پس د محبوب صلی الله علیه وسلم د آرام ژوند ختم دی. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. بی اللہ جل شانہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تا عظیم شاگرد مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ چې الله د دین د تبلیغ مهنت داغی نه جاری کو دا داغی قربانه د شیخ الہند سے د قربانو هغه برکت ته
او دا رشید احمد گنگوہی سے او دا مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی داغی اوخ کو او داغی قربانو برکت دے اللہ کم شاگردان ورکل مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ چې دین د تبلیغ محنت دنیا ګډ ګډ ته ورسېدو مولانا زکریا رحمت الله علیه د سلوک محنت دنیا ګډ ګډ ته ورسو حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی الله جل شانه د غي په ذریعہ سره د دین محنت د دنیا ګډ ګډ ته ورسو مولانا الیاس رحمت الله علیه خوب لیدلو چې ما ته به خوب کې دا ویل کېږي چې الله جل شمستانه دین کار وسرو اتفاقا زمون پیر دادا پردادا پیر خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمت الله علیه شجره کې زناو ته هم ښکارېږي او سړو ته هم ښکارېږي دی باغ ورځو کې په هندوستان تبلیغي دوره باندې وو دې سر میلاو شول ډېر خپل فکر ورته ښکاره کو حضرت ورته وی تا د خوب کې دا ویلی شوي کنستانه به الله دین کار اخلي بستره دې چرته ده بستره ورته په شا کړله وایي ځه الله ته حواله الله بستانه دین کار چې کوم دی اخلي د هغه ځای نه مولانا الیاس رحمت الله علیه رخصتي کو دعاګانو سره زمای زمانو د حضراتو پسې شاته د مشایخو اوښکې او دعاګانې چې کوم دی شامل وي الله جل شانه د حضراتو ته مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه شان شاگردان ورکل د حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شان ته عظیم شاگردان الله جل شانه دې ته ورکل چې کله حسین احمد مدنی رحمت الله علیه بلکې شیخ الهند رحمت الله علیه وفات شو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه اما جان خو لرالو کور ته دروازې وټکولا و اما جان مونږ یتیمانان پاتې شو روحاني طور پر کله بچې یو اهم کار د پاره بدلو خپل استاد محترم ته به حاضر شو هغه به دعاګانې وکړي دعاګانو سره به رخصت کړو نن هغه په دنیا کې نشته اما جان دغه په هزار راکا دغه پړې راکا هغه پړې را واغستلې او په خپل سر باندې کې غوډلې اے الله د دې د مهنت د پاره روانیو اے الله دې پړو ور د برکته الان د استاد سایه رشتہ مولا دې د برکت الله زموږ حفاظت فرمایي کله د مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دستر بندی وا شیخ الهند رحمت الله علیه فرمایي حضرت زموږ دستر بندی مکوي وای زګوي موږ هغه استعداد نشته چې کوم څنګه مشرانو کې وو موږ نه لایق یو شرط دین د بدنامۍ سبب جوړ نشو حضرت ورته فرمایي بچینا دا سینه ده کله چې مونږ نه بیا به تاسو یې کله چې مونږ په دنیا کې نه بیا به خلک ستاسو پسې راځي زمای زبند هم داسي مشران د دنیا نه ځي که شران د دغه ذمہاري حواله کوي زموږ حضرت دامت برکاتهم العالیه فرمایي مرشد عالم رحمت الله علیه و فرمایل قدر کر لو نن په دنیا کې د ګوتینا نور والا موجود دی منزل ته رسول لپاره سبا بیا چې کوم د مونږ ډېر منډې تړلې وو خو لیکن بیا به ګوتینا نیول والا به چې کوم دی په دنیا کې څوک موجود بنئ الله اکبر کبیره نو حضرت ورته وی نه تاسو همت اوچت کړئ چنانچه الله جل شانو داغي په شاګردانو کې بیا مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه شان ته عظیم حافظه والا شاګردان پیدا کړل چې داغه چهره ته خلکو قتل هندوانو په اسلام راوړو فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا علماء هغه مقام والو وای ما ته خدا سي محسوسيږي چې صحابه او قافله روانه وا دا غینه سو ارواح الله جل شانو شاته پاتې کړل او بیا په اخري دغه دور کې الله جل شانو پیدا کړل او الله دې لپاره بعد کې پیدا کړل چې شاته بالکل محبوب صلی الله علیه وسلم د صحابه او تابعین د حال پتو لګي
زمای زمندو الله چې حضراتو ته عظیم نسبتونه چې کم دی ور کړیو. چنانچه شیخ الهند رحمت الله علیه علیګړ تلاړو. هغه زمانہ کې دارالعلوم دیوبند یو طرف ته د علوم مرکز بل طرف سر سید احمد خان علیګړ یونیورسيټي علیګړ کالج جوړ کړو. الته په ټول کوټ پتلون ولا خلق بو. انګريز دا مهنت کو چې دیندار او دنیادار جدا جدا کی. حالان کې مخ کې با امت کې بیک وقت یو عالم دین با یو سینسدان با مو طبيب با مو حکیم با مو یو کیمست با مو فزیست با مو. ولیکن هغه ظالمانو داسې مهنت کو سبق د مدرسې وې د پاره د پیسې دا پیغام خور کو او بل طرف ته علماء تنی تنها پاتې کړل چې دا علما پیسې هم نه پويږي. الله اکبر کبیره. بہرحال شیخ الهند رحمت الله علیه علیګړ ته لاړو بیان. ابتدا کې خو هغه حضراتو یعنی مخالفت شروع کو او حسین احمد مدنی رحمت الله علیه خلاف هم جلوس چکم دیستو. خو لیکن زما عزت مندو د شیخ الهند رحمت الله علیه دراتلو مبارکت باندې الله نے وہاں پہ محمد علی جوہر رحمت الله علیه مولانا شوکت علی رحمت الله علیه او د شبلی نعمانی رحمت الله علیه په شانتي عظیم خلق بیا پیدا کړل. جی ها نن زموږ حضرت د مت برکات العالیه چې کم مهنت شروع کړي دي او بیا دا غي او فقیر خادم دلته د کم مهنت بنیاد کړي. ډیرو خلکو ته دا په سمجھ کې باندې راځي. ډیر خلک به خبر هم کوي ولیکن زما عزتمندو زمونږ مخې ته یو لوی منزل لې او مقصد دا دی چې کوم خلک علماء پسې کنزل کې بدر دی وای د کالج د یونیورسيټي الکان کوټ پتلون والا مختلف اداروں کې کار کوونکې چې دین مسخره کوي هغه خلکو باندې مهنت وشي هغه د نبی له سلام حقيقي وارثان جوړ شي او بیا په علماء پسې بد رد نه وای. الله داغه نعمت نه محروم چرته نه کی کم د نبی له سلام سينو په ذریعہ سره علماء ته الله منتقل کړي دي. چنانچه الله جل شانه مولانا محمد علی جوہر رحمت الله علیه مولانا شوکت علی رحمت الله علیه هغه درد دل بیا نصیب کو تحریک ریشمی رومال کې او تحریک خلافت کې بڑھ چڑھ کے حصہ واغستله. مولانا محمد علی جوہر رحمت الله علیه دیکھو انګلند تلاړو الته انګريز اخبار کې کالم لیکل شروع کړل او د انګريز خلاف لیکل شروع کړل او دای قسم خوړلو حالانکه دا د کالج یونیورسيټي حلق دی. دای قسم خوړلو ترسو یا با ازادي د غزن راوړم او یا با کفن نظام سره وړ یا با تر زما لاش برازي. او دلته پاکستان هندستان کې مولانا شوکت علی رحمت الله علیه پیغام لگاو او بل طرف ته مور چې کم دی سات ورکو بولی ماں محمد علی کی بیٹا جان خلافت پہ دے دو. دا نعرہ دومره مشهور شوه نمور سات وتر شامل ہو بولی ماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. ورته بچي ما ته لپاره د دې وجنې درکړي چې ته په دنیا کې دنیا د پاره ژوند تیر کې بچي ما خو ته د پاره پیدا د پاره درکړي دي مستاله لپاره قرباني دي د پاره درکړي تو د نبی صلی الله علیه وسلم دین په دنیا کې داغه د پر قرباني ورکي. الله اکبر کبیره. الله پاک هغه درې ورته بیا نصیب کو لور ته د کینسر بیماری لګېدلی و. لور ورته خطو لګو ما ته ډاکټران وایي چې ستا 3 میاشتې یا 4 میاشتې ژوند دی بابا جان زما سترګې ستا د یو ملاقات دپاره تړپاویږي. ای بابا جان یو پیر راشه بیا ځه. یو ځوانې لور بیماری اخیری ارمان پلار باندې لور ډیره ګرانه. الله اکبر کبیره. پلار سو خطر لګي عجیبه اشعار ورته لیکي تیرے صحت اگر ان کو منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں تجھ سے میں دور صحیح مگر وہ دور نہیں. اے لورے زو خستانه ډیر لري ما خو لیکن اگر رب پروردگار خستان لري نه دي. تجھ سے میں دور صحیح مگر وہ تو دور نہیں تیری صحت اگر ان کو منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں. دیتا مقام فنا و د الله په مینه کې پناه کېدل په الله باندې هر څه قربانول
استا صحت زما رب ته منظور نه ما ته منظور نه دی. اللہ اکبر کبیرہ. ہائے یہ صرف تمنا کی زبان سے دوریاں، اس قدر یہ سختیاں دشواریاں مجبوریاں، یاد ایام جفا آخر بلائے کس طرح، دل فرنگی سے لگائے تو لگائے کس طرح. بعض حضراتو شیخ الہند سے تو جتا سودا انگریز تر رسول ہو کے حضرت وردا شیخ اشعار لکل، ہائے یہ صرف تمنا کی زبان سے دوریاں، اس قدر یہ سختیاں دشواریاں مجبوریاں، یاد ایام جفا آخر بلائے کس طرح، دل فرنگی سے لگائے تو لگائے کس طرح. بیا اللہ جل شانو مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ دین نہ پر اللہ خوب استعمال کو مناظروں پر ذریعے سره د علم پر ذریعے سره. چنانچہ شورش کشمیر رحمت اللہ علیہ خپل کلام ناغی پا عقیدت کے پیش کئے، شاف کون و مکان کی راہ دکھلاتا رہا، گمراہان شرک و توحید سکھلاتا رہا، اس صدی میں عصر حاضر کا فقی بے مثال، سنت خیر الورا کی زمزم گاتا رہا، پرچم اصلاح ابر درخشاں کے روپ میں بت کدوں کی چار دیوارے میں لہراتا رہا. بیا چې کله د محبوب صلی الله علیه وسلم روزه ته حاضر شو، لیکن دا کلام یې هلته بیا پیش کو. زما عزت یو انسان د دین لپاره دومره قربانۍ پیش کړي، بیا جیلونه تیر کړي، د غیرم او د خپلم بے وفایۍ نه تیر شوي، د نبی علیہ السلام روزې باندې چې کله حاضر شو نو دا کلام بیا وایي، امید لاکھوں ہے لیکن ایک بڑی امید ہے یہ، اے محبوبہ ډیر امیدونه مې ځان سره راوړي خو لیکن یو امید مې دا دی، جیو تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پیرو. کو ژوند ماته میلاو شو ستا د مدینې طیبې چې کوم سگان دي یعنی سپي دي زه د هغې سره ګرځېدلی، زما خو هېڅ مقام نشته، ډېره عاجزي پیش کړئ. امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید ہے یہ، جیو تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پیرو، مرو تو کائے مجھ کو مدینہ کے مور و مار. او بیا چې کله نبی علیہ السلام د روزې نه راوتو، نبی علیہ السلام په خاص کرم وفرمایو، نو رنګ ډېر عجیبه رنګت په چې کوم دی تاریو. شاگرد ته تپوس کی چې حضرت ډېر خوشاله ہے، نو وی فرمایل میرے آقا کے مجھ پہ تو اتنا کرم تھا، بر دیا میرا دامن پہلانے سے پہلے، یہ اتنا کرم کا عجیب سلسلہ ہے، نشا رنگ لایا پلانے سے پہلے. زما عزت مندو درې ورځې روپوشي صرف اختیار کړی و د انګریز نه. چا ورته حضرت پتا پسې خو وارنټ دی، وایي ما د نبی علیہ السلام ژوند کتلی و، د نبی علیہ السلام په ژوند کې صرف درې ورځې روپوشي موجوده ده، باقي پکې روپوشي نشته. درې ورځې د غار سور کې نبی علیہ السلام درې ورځې پناه اخیستې وه، د هغې نه علاوه بله پناه د غیر نه نبی علیہ السلام نه ده کړې. زم ما ته هېڅ پروا نشته، دې ته مقام پناه وایي. زما عزت مندو اللہ جل شانہ مونږ او تاسو ته دغه حضراتو سره عظیم نسبت نصیب کړی. زموږ حضرت فرمایي ہم ٹپکے کے عام نہیں، ٹپکے کے عام نه مراد ماشاء الله فروټ والا پکې ناستی. تاسو ګورئ باغوان چې کله باغ کې ګرځېږي نو دا میوه موسم چې کله راشي نو خاص بعض نسلی آمونه لنګړه آم، چونسا آم، دا په ډېر ګران ریټ باندې خرڅېږي، خو لیکن بعضې امونه د ونه راغوزار شوي نو هغه مالک لا کچۍ پشکری کې راغستي، پته پکې نه لګېږي مکس امونه چې دا د کمې ونې دي، نو هغه په ډېر کم ریټ باندې یو دکاندار ته خلک کیدي په کم ریټ باندې خرڅېږي. نو حضرت فرمایو ہم طبقے کے عام نہیں بلکہ ہمارا ایک شجرہ ہے، ایک سلسلہ ہے. الحمدللہ اللہ جل شانہ مونږ ته خپل مشایخ سره روحاني نسبت هم نبی صلی الله علیه وسلم سینې ته رسیږي، او د خپل اکابر سره علمي شجرم الحمدلله د فقیر درس حدیث علم حدیث او د فقه علم د خپل استاد مفتی محمد وهاب دامت برکاتهم العالیہ، حضرت مولانا فقیر محمد دامت برکاتهم العالیہ،
مفتی سردراز فیضی رحمت الله علیه چې نن په دنیا کې غنیشته دی دا غي نسبت ډیر نبی صلی الله علیه وسلم ته قریب وو. هغه دا حضرت مارتونګي رحمت الله علیه چې دا د مارتونګو او دا غي سند بیا شیخ الهند رحمت الله علیه ته رسیږي او دا غي نسبت بیا حضرت قاسم نانوتی رحمت الله علیه ته رسیږي، شاه عبد الغنی رحمت الله علیه، شاه اسحاق رحمت الله علیه، شاه عبد العزيز رحمت الله علیه، بیا شاه ولی الله رحمت الله علیه ته، بیا ابو طاهر مدنی ته، او بیا مخکې رسیږي محمد بن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه ته، او بیا د هغې په واسطه باندې چونکې وخت اختصار په وجه باندې یحیی بن معین رحمت الله علیه ته، بیا امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته، بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته، بیا امام حماد رحمت الله علیه ته، بیا عبد الله ابن مسعود رحمت الله علیه ته، بیا محبوب صلی الله علیہ وسلم ته رسیږي. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ہم طبقے کے عام نہیں بلکہ ہمارا ایک شجرہ موجود ہے. الحمدللہ دے فقیر انسان علماء 8 سال علم حاصل ہے، ما 14-15-16 سال د خپل ژوند ځواني هلکواني علماو پسې منډو تړلو کې چې کوم دی لګولې ده. حالانکې وخت داسې ورخ راغلی و نو د علم دپاره تلم د کور نه اجازت نه میلاوېدو، کور مې پرېښودی و بستره مې وړې وه، خو لیکن مشرانو علماو دا هغه ځای نه واپس راولېږلم، رور را پسې سرګردانه جړه باندې ګرځېدو، خو لیکن د هلته نه واپس علماو مشرانو واپس راولېږلم. بچې تو لاړ شه تو خپل انجینرینګ برابر کا، د هغې نه پس کوم ځای کې چې تو علم حاصلول غواړې موږ به دې لېږو. الحمدلله الله د هغې حضراتو د مشرانو مشورې د برکته میا به علم ته کېناستم، مختلفو علاقو کې یونیورسټۍ کې چردم چې بدلم هلته د مختلفو استادانو به علم حاصلو، بیا د نوکرۍ سره سره د یونیورسټۍ سره سره حتی تر دې چې په دې کې 14-15 سال ولګېدل، 16 سال ولګېدل. الحمدلله الله د نبی علیه السلام دغه حدیثو هغه طلب کم بیان چې نن زه کومه دا بیان دا په 2005 کې ما د خپل پیر مرشد عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندي صاحب اورېدلی، نن د هغې نسبت په وجه باندې دا بیان ما د خلکو مخې ته وګورن. الحمدلله یو مضبوط نسبت الله پاک نصیب کړی دی، هم علمي هم د فقه او هم روحاني نسبت. حالانکه بعضې خلک 1 کال یا 2 کاله د مشایخو په قدمونو کې کینی. الحمدلله د فقیر انسان 23 سال د خپل ژوند داسې په خپل مشایخو پسې منډې والې دي چې دومره منډې موږ په خپل مور او پلار پسې هم نه دي والې. زما عزتمند د الله جل شانه یو عجیبه چناو دی، اخري 2-3 خبرې کومه چونکې دا ضروري دی. تاسو ګورئ د هر صدای په آخر باندې الله یو مجدد رالیږي دنیا ته، یو د زرو کالو مجددي، یو د صدای مجددي. زمونږ د سلسله امام مجدد الفسانی رحمت الله دی سلسله کې به تاسو ته ښکاري دا د زرو صدای مجدد دی. الله دې په ذریعې سره یې روحاني نسبت هم علمي نسبت هم کله چې دواړه نسبتونه راشي انسان بیا کمال ته رسیږي. صرف ظاهري علوم د شونډو پورې وي، د ژبې پورې وي، صرف باطني علوم دننه په سینه کې به پټي. کله چې دا دواړه علوم یو ځای شي دا دواړه نسبتونه یو شي بیا انسان اعلی مقام ته رسي. الله انسان نه دین بیا ډیر کار اخلي. چنانچه د الله طرف نه یو عجیب چناو دی. شاه عبد العزيز رحمت الله علیه په 1239 کې ادو وفات کیږي. الله دې د زمانه مجدد جوړ کړو. ادو په وفات نه پس 100 کاله پس 1337 کې بالکل 100 کاله فرق دی الله مرد مجاهد شیخ الهند رحمت الله علیه پیدا کو. بالکل سیم ټو سیم تاریخ د دې یو سم قرباني دي. بل طرف ته جګوري الله علامه مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه 1246 کې الله پاک پیدا کو او 1346 کې شاه اسماعیل رحمت الله علیه 1246 کې شاه اسماعیل رحمت الله علیه او په 1346 کې بیا الله مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه پیدا کو. 100 کاله فرق دی، سیم ټو سیم محنتي کړی دی. بیا بل طرف ته تاسو ګورئ علامه شامی رحمت الله علیه 1252 کې د فقه خدمت او ګلو خدمت کړی دی. او بیا هندوستان کې الله مولانا کشمیری رحمت الله علیه 1352 کې 100 کاله فرق دی. الله غا پیدا کو علم وارث جوړ کو. او بیا زما عزت مندو
نن زه دا خبره کوم سل کال وشو الله غینه بس الله جل شانو پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتهم العالیه الله امت ته ظاهر ورکړه. دا زمانه مجدد دی. زما عزت مند مونږ تاسو دې نسبت قدر وکړو. تاسو ګور یو لفظ دی ملفوظات دلته لیکل شوی دي، مستورات هم لیکل شوی دي. یقینا وختي مې ملګرو ته خبره کوله صرف مونږ دا په خپل عمل کې راولو ان شاء الله ولذ دا زمونږ د 8 ساله علم له جوړ وي. مونږ وکتل دنیا لوی علما صلحا لوی د علم جبال علم حضرات الله دقیق قدمونو تر واستل. الحمدلله هغه نسبت زمونږ علاقې ته الله منتقل کړی دی. یو ځل یو ملګری ما ته وی حضرت زه خوب وینم او بار بار وینم چې زورمنډۍ د جماعت د لوډ سپیکر نه د حضرت جی احمد برکاتهم العالی आवाज مسلسل چې کوم دي زه اورم او زه زورمنډۍ په کوڅو کې منډې وم. زما زمندو خوب خو ډېر حقیقت نه لري خو لیکن بعضې خوبونه دا د نبوت حصه ده او بعضې خوبونه چې کوم دغه اشارات دي. الله اکبر کبیره. زموږ حضرت جی احمد برکاتهم العالیه فرمایي ما ته په دنیا کې د ټولو صحابو ډېر محبت دی خو لیکن صحابو کې بیا د ابوبکر صدیق صاحب ډېره زیاته مینه ده او بیا د ټولو ائمه کرامو مینه ده خو لیکن په هغې کې د امام ابو حنیفه صاحب ډېره عجیبه مینه ده او بیا د ټولو علماو دیوبند مینه ده خو لیکن په هغې کې د مولانا قاسم نانوتي رحمه عجیبه مینه ده. بیا ما سوچ او فکر کو چې دا ولې دومره زیاته ده. وایي که په دې خبره زه قسم وخورم زما د مور او پلار نه دې سره زیاته مینه ده. وایي زه په دې باندې حانس بنیم ګناهګار بنیم. او بیا ما سوچ فکر کو چې دا ولې نو الله دا خبره زړه کې واچوله چې دا درې وړه حضرات په خپلو ملګرو کې د ټول نه زیات متقین او د الله عاشقینو ټول نه زیات متقین او د الله عاشقینو. الله دې حضراتو درې وړه حضراتو دا عشق او تقوا په برکت باندې الله دې ته نمایه مقام چې کم دې ورکړو. الله جل شانه مونږ او تاسو ته د دې نسبتونو قدر نصیب کی. اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعنا یا جری المجامع. الحمدلله الله جل شانه مونږ او تاسو دا موقع دې علاقې ته الله نصیب کړی د دې مونږ قدر وکړو. یقینا دا مدرسه زنانو ده. یعنی بعضې ملګري اکثر ما ته کور کې مورم کارېږي مشرورم کار شي وایي لږ په پلیننګ کار کوه لږ په سوچ باندې ولیکن هغې ته زه هم دې خبرو باندې تاسو نه پوهېږئ. مونږ هېڅ یو قدم په خپله مرضۍ نه اوچتو تر څو پورې چې د بر نه اشاره نه شوي. په یو هفته کې دننه د مدرسه مونږ ولې جوړه کړله حالانکې کله چې دغه ځای باندې مونږ کار شروع کوو یو زوړ کور په دغه ځای باندې موجود و. ما ملګرو ته وې دې ځای کې مونږ یو کیټل فارم جوړو چې ملګرو دپاره هلته نه د پوی انتظام کېږي او ساریو په اجتماع کې انشاءالله د غوښې انتظام هم کوي. خو لیکن الله زړه کې یو خبره اچوله د دې وجې ما ملګرو ته بار بار وایي دا کار ټول نه مخکې کوي خو لیکن هغې وایي حضرت دا به کیټل فارم جوړېږي دې ته پیسې په دې ټایم کې کمې دي نو خیر دی کو شاته پاتې شي. ما به ورته بار بار وایي دا مخکې کوي. الله زما زړه کې دا خبره اچوله دې نه به یو دویم کار هم اخیستی کېږي. کله چې اجتماع وشول حالانکې زموږ د جنکو د مدرسو هېڅ نیت او اراده نه وه. الله جل شانو هغه غم دومره بړاو کو چې یقینا ټول کار الحمدلله ما ملګرو ته کار کوئ انشاءالله. زه به قرضه کوم خو لیکن دا کار به تکمیل ته رسوئ. یو هفته کې دننه کم از کم دومره ځای جوړ شو چې انشاءالله د نبی علیه السلام حقیقي وارثان به هلته الله پیدا کوي انشاءالله. او د الله په مینه کې تړپونکي موریانې خوریانې به الله دغه ځای انشاءالله فارغوي. ما ملګرو ته ویل انشاءالله په دغه درشل چې څوک ورداخلېږي انشاءالله خالی رس به نه ځي. په دې درشل څوک ورداخلېږي انشاءالله محرومه به نه ځي. الله اکبر کبیره. د دې وجې زما عزتمندو مونږ او تاسو دې قدر وکړو. الحمدلله مدارس ډېر دي مساجد هم ډېر دي خو لیکن زمونږ د کار انداز هغه به جدا وي. کم ځای کې نور علما نشي رسېدی هلته ځان رسو به یا کم ځای کې کمې دی کوتاهي ده کوتاهي خو ورته نه به وایو خلا ده یا نور عام خلک علماو ته نه ورځي. مونږ په خلکو محنت کوو په بیتل باندې کالج والا یونیورسټو والا باندې
تاجرانو باندې دنیادارو باندې چې دا هم دیندار شي دی هم علم حاصل کی او بیا د دې ایمان د حفاظت بم ذریعہ جوړيږي او دی به د خلکو د ایمان د حفاظت ذریعہ جوړيږي. یقینا ادارو کې مونږ خو چون کې واسطه ده خلک اوتی بوتی و غړي وړي و یقینا والله بالله داسې کلمات و چې د ایمان نه فارغيږي. یقینا چون کې وخت مختصر دی صبح ما کم درد برته بیانومه زما خپل افیس میټ ته ما سره مخامخ ناسي ابل یو کس ماته چې ما د پلاني آیت ترجمه داسې اورېدلې ده زه پور حیران شم الله بنده دا چا نه دی اورېدلې دا کم آیت ما د قرآن آیتونو وتلاول کولاو کل بیا مرته قرآن تفسیر کولاو کو مرته له زه خپل ترجمه بیانوم کو بدی یقین نه بیا مرته دا شیخ الاسلام تقی عثماني صاحب ترجمه تفسیر کولا کو مزدا ګورم او بیا ما ته څوک کولاو یو گنجې سړی کولاو کو نه په مخ باندې ګیراوه نه چې کوم د سنت لباسو او شاید زوبه مې مچه ګورې که جمعه ته بتلې او ګنا او داغه ترجمه اوریدله اې دا الله بندا او څومره پڑھا لیکا چې هغه انجینرانو ته ټریننګ ورکړي د انجینرانو استاد زموږ دنیا په معاملې کې دومره خوخيار او د دین په معاملې کې دومره چې کم دی شقاوت او بدبختی ته سړی رسیږي بیا ولا ما ترغیب ورکو ان شاء الله زب علم حاصلوم نن الحمدلله زمونږ د حضرت داغه درد غم په وجه باندې الله په کالج یونیورسيټو کې علما پیدا کړل د مهنت میدان مونږ دا پیغام ورسو یقینا قدر کو دی اوقات او د مدرسې د خانقاه والله جل شانه ان شاء الله مونږ به نه محرومای الله رب مونږ او تاسو دنیا ګډ ګډ ته بیا رسي علم دا د انسان د ایمان د حفاظت یو لوی ذریعہ ده ان شاء الله العزیز سبا او باقاعده کلاس شروع کی او بل عجیب اتفاق درته ما بعض سونه منګه ساتاستو اتفاقی نن په دې ورځ باندې الحمدلله نن زموږ د حضرت د مدرسې پروګرام دی ماته هیڅ پته نه و بالکل په دې مجمع کې ملګرو ته مو پته نه نن هم د غید مدرسې د جنکو د مدرسې هم د الکانو د مدرسې هم او د غید انلاین سیستم د دنیا بار ملکونو کې نوجوانان ناس چې کم راتلی نشي مدرسې ته انټرنیټ باندې علم حاصلای چې هغه محروم نشي نن د غیم ابتدا ده او نن الحمدلله زموږ اتفاقا د غي سره په یو ورځ باندې دا د مشایخ سره د کامل نسبت اتحادی اشاره دي سترګو ولا په دې باندې پويږي الله جل شانه دې ته قبولیت نصیب کړي الحمدلله دې مدرسې نو الحمدلله حضرت په خپل باندې یخي دې خانقانو الحمدلله حضرت په خپل باندې یخي دې دې وجه الله جل شانه دې زه ته ان شاء الله قبولیت ورکړي مونږ تاسو به دعاګانې کوو تاسو به سات را کوئ ما دا عزم دی ان شاء الله تر څو پورې چې جسم کې صابي خپل تن مندن زموږ د خپل مشایخ سره وعده کړی دا خپل مال خپل جان خپل اولاد به د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتونو قربانو به ان شاء الله څو پورې په دنیا کې ژوند دیو دا پیغام په دنیا ګډ ګډ ترسو الله دې زموږ مدد فرمایي الله دې زموږ نصرت فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سبانه ان شاء الله باقاعده کلاسز به مستورات او کلاس به الته جاری چې کوم باجګانی دی هغه به الته براه راست کلاس باغی ته پڑھاوای او یو دو کلاس به ان شاء الله دې نه علما ډایرک الته چې کوم دی سناوای زه روزانه د پیښور نه با دغه کلاس اغستو د لپاره برازم عزتمندو پیښور نه روزانه تل آسان نه دی خو لیکن الله په دې خبره مونږ مجبور کړیو چې دې تخامخه حاضر کو یقینا اجتماع مخکې حضرت ماده فرمایل حافظ صاحب خانقاه کو وخت دی دونه صرف مختصر خبره وکړه بیا نور څه په ځان پوه نه يم چې الله په دې لار مونږ ولې ولګولو دومره په تیزه سره د مشایخ توجه او دغه دعا د برکتي چې الله په کار کې تیزره ولي او بیا برکت را ولي او هلکان مشران کم خلق راضي هغه بده خانقاه جمعات کې چې کم نه زیاده کې با دغه کلاس بلګي او کم چې اسلام آباد کې یا نور خارونو کې یا بهر ملک کې کم کسان موږ سره کنیکټ دي دغه به انلاین کلاس به ان شاء الله هم د دې زنا جاری وي موریان خويندې به دعا وکړي ان شاء الله العزیز تاسو دا خادم تاسو دا غلام با تاسو هر خدمت کې به ان شاء الله مخ کې وي بعض سيزونه کې به کمې کو تاهي وي تاسو باغې باندې به مونږ معافي وکوي ان شاء الله د وخت سره به الله جل شانو سہولتونو مراولي او برکتونو ان شاء الله مراولي خو لیکن
دا کامل نسبت د نبی صلی الله علیه وسلم د جمعات سره وا د مسجد نبوي کچه جوړو بیا الله به آهسته آهسته سہولتونه راوستو وکمې زنانا هغې ته پته نه دا پیغام هغې ته ورسو هغې هم د دې موقع نه فایده چې کم دی اوچته کي او سړی هم چې کم دی دې موقع نه فایده اوچته کي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین